چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا چې تاسو د الله پر راسي په مضبوطی سره ونیسئ ولا تفرقوا او ټوکړي ټوکړي ما کېږئ فرقې ما جوړېږئ په خپل منځ کې چې تقسیم نشئ نو چې کله پورې په مسلمانانو کې دغه اصول ژوندي وو مسلمانان په دنیا باندې غالب وو د مسلمانانو حکمرانی وه د مسلمانانو حکومت وو خو چې کله مسلمانانو دغه معیارات هیر کړل دغه اصول بدل کړل دغه قانون پرېښو نو مسلمانان ذلیل شول مسلمانان رسوا شول مسلمانان محکوم شول او مسلمانان غلامان وګرځېدل نن سبا زموږ ستاسو کثرت وګورئ زموږ ستاسو تعداد وګورئ زموږ ستاسو افراد وګورئ زموږ ستاسو معیشت وګورئ څومره ممالک زموږ په قبضه کې دي څومره اسلحه زموږ سره ده څومره جدید ټیکنالوژي مالکان یو موږ تاسو څومره فوجونه لرو اسلامي ممالک هیڅ حیثیت په دنیا کې زموږ ستاسو نشته دی د ذلت د رسوایۍ نه علاوه موږ تاسو هیڅ حیثیت نه لرو ځکه چې د غلامۍ ژوند تیرو د غلام غوندې ژوند تیرو او د خپلو مسلمانانو سودا کوو د هغوی په سودا کې موږ تاسو ملوث وو زموږ ستاسو حکمرانان ورځي د ټرمپ د رضا دپاره د مسلمانانو د قتل حمایت کوي د ټرمپ چې کومې منصوبې دي د هغه منصوبو حمایت کوي ټرمپ چې اوس کومه منصوبه پیش کړې ده د فلسطین دپاره د غزې د مسلمانانو دپاره آیا ټرمپ د غزې د ځمکې مالک دی چې دی به د هغه ځای فیصلې کوي که د فلسطین مسلمانان د هغه ځای مالکان دي ټرمپ ته چا دا اختیار ورکړو چې زما د مسلمانانو د ملک فیصلې به ته کوي زمونږ د ځمکې فیصلې به ته کوي زمونږ د قبله اول فیصلې به ته کوي د ټرمپ په منصوبو کې یوه منصوبه دا ده چې د مسلمانانو نه د حماس نه د هغه ځای د مجاهدینو نه به اسلحه اخیستل کېږي نو چې مسلمانان به اسلحې شول مجاهدین به اسلحې شول او تا به اسلحې د اسرائیل غوندې اژدها مخې ته کېښول نو د دې انجام به څه وي چې سره د اسلحې اسرائیل په دومره ظلم کوي نو بغیر د اسلحې نه به د دوی نتیجه څه وي د دوی عزت به محفوظ پاتې شي د دوی دین به محفوظ پاتې شي د دوی مساجد او مدارس به بیا محفوظ پاتې شي کافر خو غواړي هم دغه چې مسلمانان اسلحه پرېږدي قرآن کریم دا ذکر کړی دی چې ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعتکم فیمیلون علیکم میلة واحده کافران دا خوښوي دا محبت کوي د دوی دا شوق دی چې تاسو د اسلحې نه غافله شئ فیمیلون علیکم میلة واحده او دوی په تاسو باندې یو دم حمله وکړي اچانک حمله در باندې وکړي دا د قرآن آیت ته قطعی حکم دی اسرائیل باندې به څنګه اعتبار وکړلی شي چې حماس ورته اسلحه کېدي اسرائیل به په آرام کینی یو کس یو مسلمان په عزت باندې به دوی حمله ورشي حماس خو د اسرائیل مخې ته یو دیوار دی چې ټول مسلمانان الله تعالی د دوی په واسطه باندې محفوظ کړي دي که نه وي اسرائیل تر مدینې پورې رسېدلی شي ځکه چې ټول د دوی غلامان دي د دوی ټټوان دي د دوی د آرډر مطابق دوی چلیږي دویم شرط پکې دغه دی چې د فلسطین ځمکه چې کومه ده د دې مالک به براه راست ټرمپ وي ټرمپ به د هغه ځای نه حکم جاري کوي چې په غزه کې د دا کار وشي نو د ټرمپ په حکم باندې به ټول نظام چلیږي او د حماس یو غړی به هم په دې حکومت کې شامل نه وي نو په افسوس سره د دې معاهدې حمایت زمونږ اتو مسلمانانو ملکونو هم کړی دی چې په هغې کې سعودي ده په هغې کې مصر دی په هغې کې عراق دی په هغې کې دوبۍ ده په هغې کې قطر دی په هغې کې بحرین دی او زمونږ ستاسو اټمي قوت مسلمان پاکستان دا هم په هغې کې شامل دی د دې معاهدې حمایت دغو ټولو کړی دی نو دا د مسلمانانو د قتل د مسلمانانو د غلامۍ د مسلمانانو د خرڅولو د هغوی د عزت د هغوی د ناموس د هغوی د قتل د ماشومانو د هغوی د زنانو د خرڅ حمایت دوی کړی دی چې زمونږ مسلمانان د خرڅ شي د دوی د اسرائیل چې څومره قتل وکړو د دې قتل ته جواز ورکړو دوی چې زمونږ قبله اول بیت المقدس قبضه کړې ده هغې قبضې ته دوی جواز ورکړو د دې ټولو کارونو حمایت زمونږ مسلمانانو حکمرانانو وکړو نو دا ولې وکړو چې دوی ذهني غلامان جوړ شوي دي دوی د کفر نه دومره خوف په خپلو زړونو کې لري چې د هغوی د اجازت نه بغیر بې ادبي مفتش او دسمات هم نشي کولی دومره حده پورې دوی په خپل غلامۍ کې سر ته رسېدلی دي او دومره نه صرف دا نه چې دوی غلامان دي هغه غلامي د خپل ځان دپاره فخر محسوسوي د خپل ځان دپاره د فخر باعث ګڼي چې نن ټرمپ زما صفت وکړو نو ټرمپ چې ستا صفت وکړو ته ښه سړی شوې ټرمپ خو د دې وخت فرعون دی
د هغې د لاسونو نه د مظلومو مسلمانانو د مظلومو فلسطینیانو د هغه وړو وړو ماشومانو وینې څاڅي نو د داسې قاتل د خولې نه چې ستا حمایت وشي او ستا تعریف وشي نو په دې باندې ته فخر کوې نو محترمو قرآن کریم دغه هر څه موږ تاسو ته واضح ایښي دي خو د افسوس خبره ده چې موږ تاسو قرآن پرېښی دی